هرحال واقعیت سوا واقع باندې تاسو ځکه په یو ما دا یو دوه خبرې مخکې نظم کې کینه وای 13 واری مکړی او خبره او چونکی بعضی کسان پکې نیوي وي قران کریم کې دا واقع د تاریخ بیانولو د پاره نه دا ډیره ضروری خبره ده ځین کې کینه یو خو بیا اعتراض کیږي په تاسو باندې هغه اعتراض به تاسو سره جواب نه وي دا چې تاسو خپل ضمیر به نشي مطمئن کولای نو واقعا د تاریخ په بنیاد باندې نه بلکې قران کریم الله تعالی نازل کړی دی د خطبه په صورت کې خطبه لکه مثلا موږ دلته هفته کې یو درس کوو یا د جمعې خطبه بیانو کله کله یو خبره څو هفته بیان شي د حالاتو مطابق مثلا چې د جنگ جګړه شي نو موږ خطبه کې د غیباری کې خبره وکړو چې مثلا بل څه واقع شي د غیباری کو ګورجه د نورجه باری کو همدارنګه دا قران کریم الله تعالی طرفنا د حالاتو مطابق نازل شوی دی څنګه چې حالات بو هغه حالاتو مطابق به الله تعالی خطبه را ولېګل خلک به پوي کو نو بعضی واقعي د موسی عليه السلام ډېر ورستونی دي مخکې بیان کړی شوی دي بعض ډېر مخکې شوی دي ورستو بیان کړی شوی دي د تاریخ لحاظ فکر نه ساتل شوی نو څوک چې قران کریم باندې اعتراض کوي یا خلک قران کریم ته خامخ کمه هغه په ذهن کې نو هغه خلک بیا وایي دا خو مخکې نه خبره ورسته وشو نو الله تعالی د دې لحاظ په دین نه ساتل کني په کار خدا و چې ول د آدم علی السلام کې سوې بیا د نوح علی السلام او بیا هم دا غرنګ د ادریس علی السلام ها اخر کې د موسی علی السلام او بیا په اخر کې د عیسی علی السلام خدا سينه حالات مطابق حالات دادی چې موږ تاسو به حیثیت امت الله تعالی منتخب کړیو دغه کار لپاره دا خبره بار بار ذهن کې ساتئ بیا تاسو د قران کریم دی اهمیت اندازه لګیږي دا څومره اهم خبر کتاب ده دا صرف د ثواب غټلو کتاب نه ده دا د کار کولو کتاب ده دا د دعوت کتاب ده دا د نظام کتاب ده نو دا ځین کې کینه وای چې موږ الله تعالی د قران د لپاره باقاعده منتخب کړیو دا زمونږ کتاب د الله طرف نه موږ په دې بنیاد باندې خپل ژوند او د خپل نظام درستو نو د دې چې دغه سوچ تاسو برابر شو دې نه لک سوچ راو بسې چې کني موږ صرف ثواب غټو یا دې نه راو بسې چې موږ صرف بس د ځان لپاره عبادت ادا کوو نه دې لپاره چې دا د الله تعالی طرف نه موږ مامور کړی شویو د قران پس د کولو خلقو ته خودلو د احکامات منلو او د مطابق نظام جوړولو نو هغه مناسبت سره الله تعالی موږ داسې ورور مخکې بوزي دا خبره ځین کې تاسو کې نه وای ځمه خبره ده چې واقعي مختلفو ځایونو کې بیان شي لکه تاسو به وسو ګورئ بیا د بیانون کې دا طریقه وی چې موکي کې مګه یو خبره وکي چې کوم الله بیان کړی دا قبل دي کې بیان کړی شوی دا هغه هم ور سره ټچ کی د پوی د پاره د پویدو د پاره چې سړی پوي چې پټولې واقع باندې دیو جنا چې زورستنی آیتونه تاسو ته د واقعاتو بیانوم چې تاسو ذهن کې یو خدای واقع ټول پکچر ټول واقع ذهن کې راشي او د قران کریم ډېر احسان په کې بیان شي او تاسو سوالم پیدا ونشي ان شاء الله چې رب کوي الله دې تاسو په دې باندې پوي کی اخیری خبره ده دا مې تیر درس کې هم کړی و دوباره دې لپاره کوم چې چا ورېدلی وي غلط ذهن تازه کوي او چا چې څوک چې نوی دي چې هغه پوي شي ټول نړۍ واقع د موسی علی السلام دی په دې قرآنی کریم کې دا په دې بنیاد باندې چې زمونږ دی امت د دې ډیر شیونه موسی علی السلام امت سره ډیر زیات برابر دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دي لکه یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا ده چې تاسو به د مخکینی امتونو خاص کر د بنی اسرائیلو هر عمل باندې عمل کوي حتی کې چې کاغه د یو د موږ پښتو کې د شلانډه چې ورته وایي موږ کوم ولکې کاغوی د دې په سورینه نه وتی وي تاسو هم دغه په سوري ورنه نه وځي په دې حدیث تاسو پوښتنه یعنی کم عمل چې هغه کړی وي هغه به تاسو کوی هغه نه بغځه لکه غي فرقه پرستی کوله موږ هم کوو هغه دین باندې پیسې اغستې موږ مخلو هغه خپل قرآن مړ کول موږ مړ کوو هغه پیغمبران قتل کول موږ هم نکان خلق قتل کوو فخر مر باندې کوو یعنی څه چې دا غي کارو هغه تاسو کوي نو دیو جنا د دې امت موازنه هغه امت سره الله تعالی مسلسل کوي او د دې خبرې مونږ ته احساس را کوي چې هغه قوم مغضوب علیهم ده هغه باندې الله غضب کړی دی هغه تبا شوی دی او اوسه پوری تبا دی او تبا به تر قیامت پورې تاسو داسې مکوئ
تاسو داسې مکوئ. او که بیا به حیثیت قوم تاسو داسې نشئ کولی نو د انفرادي زندگی خو تاسو لاس کې ده، دا خو تاسو برابرولی شي. دا برابره کړئ چې داسې نه کېږي چې تاسو نه زندگی برابره شي. دیو جن الله تعالی ډېر تفصیل سره د موسی علیه السلام د خبرې بیان کړي. سمپل غونډه خبره تاسو ته کومه، الله دې ماته د پوهولو توفیق راکړي، تاسو ټول دې پوهیږئ. تاسو د موسی علیه السلام زندگی او د موسی علیه السلام د مقابلی زندگی یعنی فرعونیان یا بنی اسرائیل دا لکه تاسو خپل ځان سره میچ کړئ. تاسو یقین وکړئ حیران بشئ چې داسې بهترین سبقونه دي پکې چې تاسو عقل حیران دي دا څنګه چل. لکه مثلا بدرې زه تاسو ته وایم نو تاسو د وګورئ چې څومره دي. داغه فرعون سره مقابله وا، مونږ هم فرعون سره مقابله ده. مثلا ټرمپ ته امریکا ده، کله راته د خپل فرعونیان جوړ شي. هغه څومره چې خبرې دي دا غي مولایانو مذهبي خلکو د دین نه بالکل کاروبار او ټوکی ټکرې دایته جوړ کړی. موږ هم دا سکو، تعویذونه کوه پیسې اخلا، قران بدلوا پیسې اخلا، بل کا پیسې اخلا، سره د پیسو یو ذریعہ جوړ کړی ده. موږ هم هغه سکو. فرعون ظالم او زمونږ د مخالفین چې کوم دي کاغه مثلا امریکا دا وکړو دام ظالمان. موسی علیہ السلام بے وسو بے کسو زمونږ دا څومره چې دین کار کوونکي دي دا بے وس دي. یکیو همساوا موسی علیہ السلام سره، یکیو همساوا موسی علیہ السلام سره، باقي هغه سړي چې نه د مقابله ده پاره، هیڅ نه مقابله ده پاره. همدارنګه دا غي په زمانه کې اوس به کیسه راځي د سامری یا د منافقینو کې سوا زمونږ په علاقې کې منافقین د سامری سره برابر او داسې سری مو فرق کې نشته. زه ان شاء الله تاسو ته بعضی ثابتوم چې کوم ځای کې ما توجه ورته وشوله یا تاسو سوال کوئ یا اخر کې 15 منټ موږ سوال د پاره خو دي تاسو سوال کوئ چې خطا سور باندې پويږئ. نو چې کله تاسو ذهن دومره کولاو شو د قران کریم د موجوده حالات مطابق تاسو پڑھاول شروع کړل، بیا به تاسو په دې ډېر خوندور سره پويږئ چې د قران کې یو آیت خو څه کوي چې یو حرف هم اضافي یا کم نشته ده. دا صرف زمونږه کیفیت نه جوړیږي یا نه ده برابر. الله دې وکړي، الله دې موږ ته توفیق راکړي. نو دا واقعیت سوا واقعیا داوا. یو روایت دا ده چې فرعون خوب ولیدو. خوب کې دا ولیدل چې د بنی اسرائیل بیل قومو د مصر نه راغلیو دلته آباد شوي وو او دته بنی اسرائیل ویل کېدل یا مذهبي خلک مولایان پیران ورته ویل کېدل. دویم د کپتیانو یا عمالقو دا د فرعون قومو دا زورورو جبارینو دی باندې مزدوریان کولی، غلامانو د بنی اسرائیل غلامانو او د فرعون او د قوم عمالقه یا قبطی د قوم نومو دا په دی باندې مشرانو سربراهانو بادشاہانو دغه به نه کارونه غستل. نو د خوب ولیدو چې په دې بنی اسرائیلو کې یو الګ پیدا شوه دی او ناور پیدا شوه دی کور کې، هغه اور زمونږ د قبطیانو یا د عمالقو په یو کور کې نه نوتو او د بنی اسرائیل کور کې نه نوتو. نو پښتنه وکړه فرعون د خپل درباریانو نه چې د دې خوب معنی چاته ورزي. نو هغه معنی دا ورکړه چې د دې کور کې به یو الګ داسې پیدا کیږي چې هغه زمونږ د بنی اسرائیل لپاره د مصیبت او د ختمېدو ذریعہ بکیږي. نو څه کوو بیا؟ نو فیصله وکړه چې کم الګ مشوم نر پیدا کیږي هغه تاسو قتل کړئ او چې جنکی پیدا یو کس ورته ویل چې بیا خو خدمت به څوک کوي، وای کوم چې جنۍ پیدا کیږي هغه ژوندۍ پرېږدي چې هغه زموږ خدمت کوي یا نور استعمال کوو دا غي غلامان دي وینځي دی هغه څه وکاو. یو روایت دا یو دا چې فیصله وکړه چې یو کال چې څوک پیدا وشي هغه مرکوي او یو کال یې مرکوي ځکه چې ټول ختم نشي زموږ خدمت هم رواني. یو روایت دا ده. یو دا ده دین علاوه چې هغه ډیر زیات ذهن ته پریوزي او د واقعو سره او د فرعون د ظلم سره ډیر مناسب ده. هغه دا ده چې ټول عمر ظالمانو د مسلمانانو نسل کشي کړي ده، هر ځای کې کوشش کړي ده نسل ختم شي د مسلمانانو. او بیا قران کریم کې باقاعده راغلي دي چې دې تباکای فصل او نسل دواړه حرس او نسل دواړه. نو دا د فرعون د زمانه نه بلکې غنه مخکې هم د دې ظالمانو دا کوشش وی چې مقابل قوم چې کلم لکسر او چتای یا په عقل راضي یا په تعلیم راضي نو وی وها ختم کړ.
بچپن نه بچپن دا افغانستان کې مخکې چې کوم بادشاہان وو د ظاهر شاه یا غنه مخکې امن الله وغیرہ دې به تعلیمونه نه پرې خودل چې دا بچیو الګ چې د تعلیم وکاو یا بار به وکړو مړ به کو به تخته مړ به کو ځکه چې دا به پوي شي به موږ پرې دینه د علاقو کې زمونږ د چار ساده مردان کې د خانانم دا کار کوي او چودریانم دا کار کوي وډیریم دا کار کوي چې کوم دا غي لاندې خلک وي هغه کې پوي سره یا هغه چې کله ظلم وکيو کې پوجي چې دا سره پاتېږي نه پر پاتې دوته نه پرې دي نو بل حل دا وي چې مړی کوي بل حل دا وي نو همدارنګه فرعون او د دې درباریانو فیصله وکړه چې دا فرعونیانو د نسل د بنی اسرائیل د ختمول غواړي چې نوی ماشومان هغه تعداد کې پیدا ونشي چې کم تعداد د ماشومان یا بچی وروړي نو موسی علیہ السلام په کال باندې پیدا شو چې کم کال د فرعون د علالولو اراده نه و یو روایت داده یو داده او واقع دغه تاسو په خپل قرآن کریم نه واوري خوندم به ډیر دی او تاسو خپل ځان ور سره برابر وای دا سمو وای چې موسی علیہ السلام کې سوا اورم دا مو وایي چې ځکه چې کله تاسو ځین کې شي کنه بیا ځه دا یو لطیفه غونډه وایم چې فرعون وو الله هلاکی الله تبا کی ډیر ظالم سړیو مته خبره دی په ختمه شو حق ادا شو موږ خپل خیری ورته وکړي فرعون موسی علیہ السلام وو یاره ډیر مجبور سړیو ډیر خسړیو ډیر نبوت کړی دی او ډیر الله دې درجه بلندي کی بس کار ختم شو خو کدا تخپل ځان ته وایي چې زه موسی ما مقابله می فرعون سره ده هغه څه کړیو ماته څه کول دي بیا به تاسو خپل هدایت پدې کې ملایوي او خپل وته پدې کې ماته اوس څه کول دي ماته اوس څنګه کار کول دي زه به اوس کوم او د الله ملګرتیا څنګه وي نو الله باندې اعتماد باندې هم مضبوط وي ایمان څنګه چې موسی علی السلام سره شي او کار باندې هم مزیداری نو څنګه کار هغه کړو منافقینو سره مشرکینو سره وغیرہ هغه به تاسو ته پوهه هم راځي نه دا واقع وي تاسو راوړوي سوره قصص سورت نمبر 28 پارا نمبر 20 سورت نمبر 28 پارا نمبر 20 سورہ قصص سورت نمبر 28 پارا نمبر 20 شلم سے پارا دا جی سرنا آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک دا آیات الكتاب المبین دا آیتون دی کتاب المبین خارا واضحا نتلو منگا بیانو علیک تا تاینی پتا بنی تا منگا بیان کو من نبئی موسیٰ دا قیسید موسیٰ علیہ السلام تا تراشا چی دا موسیٰ علیہ السلام کی صدر تا بیان کو وفرعون او دا فرعون بالحق ٹک ٹک صحیح دغه چې موږ کیسې جوړې کړې دي او پس نور جوړې کو کیسه ګویانو نراشه چې زرته بیانو کما کیسه د موسی علی السلام او د فرعون لقوم یؤمنون هغه قوم د پاره چې ایمان وروړي یقین کوي ګوري د موږ د پاره بیانېږي چې هغه سبق واخلي نه پوهه واخلي ان بشک فرعون علا فی الارض سرکشی کړي واپس مکه کې اعلی شوی و سرکشی کړي و او طغیانی کړي و وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم او باقاعده دا کار کړو د هغه دل سره چې کمزوري ګڼل شي هغه وبل ډله منهم د دوینا یذبحوا ذبح کول به ابناءهم زمن د هغه ويستحيي او ژوندۍ به پر خودي نساءهم زنانه د هغه انه بشک اغا کان هو من المفسدين د فسادیانو ونريد موږ اراده وکړه ان من چې موږ احسان کو علی الذين بغوا کسانو باندې استضعفوا چې کمزوري ګڼل شي وو ا کمزور باندې موږ احسان فیصله وکړه چې دې باندې احسان کوو فل ارض بزمکه کې ونجعلهم او جوړ کوم هغه ائمه مشران امامان د قوم وغیرہ ونجعلهم او کوم الوارثین وارثان د فرعون د ورث راځي مخکین ونمكن لهم او منغا مضبوطواله ورکو دویتا فی الارض پزمکه کی ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون منغا دیتا مضبوطواله ورکو د فرعون د حامان او د دې نور لخر د حامان چې کوم دام د فرعون د لخر نو ورته دې کسی هم راضی او د دې لخرو او اوسه کیسه ده دې نو اوس کیسه ووري او اوحینا او منغا وحی وکړه الی ام موسی مرد موسی علیہ السلام تا د نبوت وحی نه و
زړه کې مو واچوله. لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي قران کریم کې چې موږ وحي وکړه د شاد مچیتا، نو شاد مچیتا وحي مراد دا نه و چې جبرئیل علیه السلام راغله او د هدایت وحي ورته وکړه څنګه چې مسلمانانو د پاره نه لار مرته خودله. نو موږ د ازړ کې واچوله د موسی علیه السلام مور ته، لکه چې الته بچي پیدا شو ان ارضعيه دا چې ته پي ورکوا فاذا خفتی کله چې تیاری دلی علیه پد ماشوم باندې فالقیه نو بیا وګرځوا فی الیم په دریاب کې ولا تخافی او یریګما ولا تحزنی او غمجنکیګه هم ان رادوه مونږ برا واپس کو د موسی الیکی تا څومره لوی نعمت ته خپګیګه یریګما اور ابو پي ورکوا چې کله ته ویره دي چې چرته تلاشي ملاشي راځي فوج راځي نو به په دریاب کې واچو. تاسو عملی طور باندې بلی دلی ویانا موږ باندې ترشي دي ډېر واقع سره په درسونو کې بیانولم نشي. کله چې دا ظالمان راغله د امریکایان ډېر هغه مجاهدین چې هغه امریکای د لپاره مصیبتونه وو، امریکای د لپاره مصیبتو چې هغه واقعي مجاهد وای باندې چې کم تکلیفونه کم دغه پټېدل کم دغه سختی نرمي د دې امریکایانو د وجنه د دې ساينس او ټکنالوژي د وجنه د دې دغه منافقینو د ایجنټانو د وجنه بس غيو الله ته پته چې څنګه حالات یا څنګه حالت تیر شو. الحمدلله چې امریکا نن خو بهترین شکست خوړو. نو هغه وخت کې امدکرنګي هوا کې شي وي دې خلکو سره امدکرنګي واقع شي چې الله ته گواه زم په گواه مډر عجیب چې څنګه الله تعالی بچ کول. نو چې کله ته دا کار کوي نو الله امدکرنګي لارم خای او الله تعالی امدکرنګي بچاو هم کوي. الله تعالی نه چې مغه الله دې بل خونه ده کنه او مغه دین دې مغه قانون دې هغه پرونه ځان پرونه دې خدلته اخلاص وو کاغه اخلاص پیدا وشي او مغه اعتماد په الله باندې پیدا وشي نو فرق بنوي بیا او دا الله وعده ده. بیا نو موږ وحی وکړه موسی علی السلام ته چې کله مور ته چې ته یې دین وای چې په دریاب کې او پریشان کیږه موږ به را واپس کودا الیک تا وجاعلوه او جوړ وکومږه ده من المرسلین د پیغمبرانو نا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نو دا خلاړو د فرعون کوته واقعي کې لګ معمولی غونته اول ته الفاظو کې مختصر خبره دوی په کدا صندوق جوړ کو او په صندوق کې واچو او په دریاب کې وګرځاو. نو خورته ویل د موسی عليه السلام چې تو په سزا ګورې دا صندوق چرته دی هغه وتلې د فرعون په کور کې نه وته. نو فرعون کور ته نه وته چې کله فرعون راوچت کو نو आवाज یې وکړه خدای چې آید کې خماشون دی. نو فرعون چې ولیدو ته ویریدو بلې دو سره ویریدو او هغه عمره ساتي د قتل فیصله وکړه خو خدای ورته باعث ولا د بچاو چې نه ولې موږ به تسبیح جوړ کو موږ به ته بچی جوړ کو موږ لپاره فائدہ مند شي. نو یو طرف ته د خدای خبره وا واقعي ورته فائدہ مند شو. دا فرعون فضیلتہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یا علیہ السلام څلور زنانه داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به جنت سردارانی وي. په کې یو آسیہ ده یو خدیجه ده یو عائشه ده یو فاطمه ده یو مریم علیہ السلام ده. مریم علیہ السلام دا څلور د قیامت هغه سردارانو کې وي. څنګه کې آسیہ هم ده بار د فرعون خدا بل طرف ته فرعون یریدو چې دا زموږ دشمن چې ما د پر د هلاکت باعث او مکه سي ورسول شو. دلته یو نقطه تاسو ته خایمه کې دی چې الله تعالی ذهن کې پریوسی الله تعالی دیو کې چې پریوزي د الله باندې چې کله اعتماد جوړ شي او ایمان جوړ شي نو چې څنګه ته تصور کوي او مکه سي بدل سره کی انا عند ظن عبدي بي. بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه چې ته ګمان کوي هغه سي وکي څنګه چې ګمان کوي هغه سي وکي. نو الله نه چې د خیر د کامیابی او وغیرہ د بچو د پاره د ژوند د پاره الله تعالی مکه سي بیا سړی سره وکي. تیرا مثلا یو دا مثال وکړه چې فرعون سره مغه سي وشو خدای سره مغه سي وشو. بل مثال درته وخایم چې تاسو لږ دی باندې کولاو شي کله چې دا آیتونه نازل شول چې زناکار سره چې هغه شادي شوه وي نو دا بره جمع کوي. ټیک شو چې غیر شادي شوه وي سلکوړې به وای نو یو سره راغی هغه پښتنه وکړه چې یا رسول الله دا ټیک ته چې څلور غواهان ومږه ګورو خو کومه خزه ولیدل هغه څه کو دغه یو طرف ته مخبل خزه نه هغه کوم څلور کسان چې څنګه راول او بل طرف ته چې خزه په بدکاری وګورو هغه سره موږ ژوندۍ به څنګه تیرو بیا موږ څه کوو.
نو بیا الله تعالی آیاتونه نازل کړل چې بیا به تاسو څلور قسمونه او پنځه مورې بلانت وای دا وغیرہ چنانچه مکه چې مکه سړی سره وشول. یعنی کم شي چې هغه تیار وا یا کم شي چې هغه ځین جوړاو کم د پاره الله سره مغه سي وکړل. نو دا خبره مې دومره دې د پاره وکړه چې هر وخت خپل تصور د الله تعالی طرف نه د خیر د کامیابی او د الله سره د ملګرتي او د نجات مندلو تصور ساتي. الله به مغه سره سره کوي، الله به مغه سي کوي. تاسو که خیال کړئ بعض خلک دا سي کوي، دا خبره زمینی دا خو تاسو په یو له پاره کومه. بعض خلک دا سي کوي چې لکونه روپۍ ساتي. هلکه څه کوي یاره سبا مړ وشي به څه کوم مکه سي ورسره کیږي، مړ وشي به مکه پیسې ورسره ولګي او بیا مې واده بیا څه کوم یاره لور واده مې دی او دا دومره سامان ورته جوړ کوم او واده کې څه کوم او مکه سي ورسره کیږي. بیا بعض خلک متوکلین دي، هلکه لور دي د زوی دی وته مړ الله مالک ته الله مې ربان دی او مکه سي ورسره وشي یو پیسې ورسره نه وي بچي واده شي مسئله حل شي او وفات بھی وغیرہ غیب شي. دغه جگہ توکل په الله یو پیسو باندې نه الله باندې الله سره معاملې وکړي. نو دا ټول خبره مې د الله تعالی باندې د ایمان او د توکل په بنیاد تاسو ته وکړه چې الله نه په خپل جیب باندې په خپل وسایل باندې په خپل مال باندې توکل یا په اعتماد مکوئ بلکې د الله تعالی په ذات باندې کوئ. نو ان شاء الله تاسو ته شر هم پښیمانی ناکامی او یا شرمندگی به ان شاء الله نه کیږي. بهر حال بیا څه چلو شو ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. بشکره فرعون چې او هامان چې کوم ودی لخرې و د خطاکارا ګناګار. وقالت امراه فرعون اولی خدید فرعون قرۃ عین لی، یعنی دا به اخوالي سبب جوړ شي زمونږ د سترګو لپاره ولکا او تا د لپاره هم ما د لپاره استاد لپاره. لا تقتلوهما قتل کوا آسان نشته دا کدی شي ان ينفعنا چې فائدہ ورسې مونږ ته مونږ به فائدہ واخلو او نتخذه ولدا یا بم غزوی جوړ کو ددنا وهم لا يشعرون او دین په دل پاغي انجام نه خبر چې دا موسی څنګه کیږي. واصبح فؤاد ام موسی التزلقت موسی علیہ السلام د بیبي اور پریشان و سبایب غنی شوق مزړه د موسی علیہ السلام د مور د زویل اړو بوکې مواچولو او د روان په کورن نه ځابو چل کیږي. ان کادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها کمنګ د غزړه ته اطمینان ورکړې نه وې نو د موسی علیہ السلام مور حال بویلې وې همغه اطمینان ورکو خاموشه پاتې شو. موږ اطمینان ورکو خاموشه پاتې شو لتكون من المؤمنین د لپاره چې شي هغه د مؤمنانو نه یقین کوونکو نه. وقالت او ویلی لاخته خور د موسی علیہ السلام تقصی واپس اور پسې ورسته اور پسې ځا فبصرت نو هغه کتل به من جنب د ساید نه د ځان نه پلوول چې د صندوق سره روانه یم نه د ساید نه کتل چې د چرته روان دي وهم لا يشعرون او دوی په دې نه پوهیدل چې دا خور ور سره روانه ده. وحرمنا عليه المراضع کله چې موسی علیہ السلام دا راغستو نو فرعون موسی علیہ السلام راغستو نو پي ور کولو نو پي نه اغستي یو خضرا ولا بلرا ولا بلرا ولا بلرا خذ په پي نه اغستي نو حیران دي تر وسکو نو الله اوس طریقه جوړای. دا کیسه د یوسف علیہ السلام کیسه کوم ډیره بهترینه ده. څومره طریقې سره موسی الله تعالی یوسف علیہ السلام بوتلو هغه بادشاہانو زیته ورسو. هم دا څنګه فرعون دی غریبی زنانه په کور کې پیدا شو موسی علیہ السلام پیدا شو د فرعون په کور کې الله تعالی ساتي دا او انتظام ورتکي او واپس مور تر ولي چې کله الله کوي نو به د الله فیصله دی الله تعالی هم دا کوي کوي موږ تاسو سره به موږ پویګو موږ طرف ته توجه نه کړی یا زموږ هغه اعتماد نشته په الله تعالی باندې الله دې جوړ کی. بهرحال نو موږ ور باندې حرامي کې نیمګه بند کی چې نه اغستی پي موسی علیہ السلام د بل زناننا من قبل دین اولان فقالت نقولی د خور د موسی علیہ السلام دغه چې ده هم الته د فرعون په دربار کې و او دا ټول خدمتګار یې تلې راتلې. هل ادلکم علی اهل بیت زتاست داسې کور او نه قیامه یکفلونه چې د کفالت وکي د موسی علیہ السلام لکم تاسو د پاره وهم او هغه قرب له د موسی ته ناصحون خیر خوابون ما ته یو کور معلوم دی دا تاسو هغه ته ورکې د موسی علیہ السلام هغه به خیر خوای سره موسی ته او په بوم ورکې. عجیب خبره ده چې موسی علیہ السلام مور ورته نه راوسته بلکې د موسی علیہ السلام ورته واسطه او خرچه ورکوله د پيو مزدوري وکړه او هغه د دې په تصور کې خو فرعون بچو
هغه ساتي نو ځکه فرددناه الى امه مونږ دې واپس کو خپل مور ته د موسی علی السلام کای تقر عینها دې د پاره چې یخي وسترګې د هغه لکه بچی ته سړی وګوري نو سترګې خوشحالي شي یخي شي ور باندې ولا تحزنوا غمجن نه ولتعلم دا خبره اوسه حمده دا خبره ډیره اهمه ده دې د پاره چې ته پوه شي ان وعد الله حق جد الله وعده رښتینی ده الله چې څه کوي به کولای شي هغه مسبب الاسباب ده هغه باندې توکل کوي هغه دا کار کولای شي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلک په دې خبرې نه پوي الله چې څه کوي هغه بهتر کوي اکثر خلک به پويږي نه ولما بلغ اشده ارکل چې د اورسدو ځواني خپل ته واستوا او برابر شولو اتینا حکم او علم مونږ ورکړه د تپویا او علم وکذالک نجزل المحسنین وکذالک نجزل المحسنین دا ډېر خوندور آیات ده وکذالک نجزل المحسنین دکرنګ مونږ بدل ورکو نکی کوونکو ته وعده کړی دا الله دا خبره د موسی علی السلام پورې نوا همدارنګ مونږ نکی کوونکو ته بدل ورکو اوس تاسو چې کوم آیتونه واوریدل د درې پیغمبرانو واقع کاری سے بیان کړي او مسبتن مانځ کې اول د ایوب علی السلام بیان کړه سخت بیمار او اتلس کاله دغه بیماری شوی و او بیا الله نه سوال وکړو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین نو الله ورپسې ورستو فرمایل فکذالک هم دکرنګ مونږ نجات ورکو ورپسې بیا د یونس علی السلام کیسه وا هغه ویلي چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ورپسې فرمایل په بل آیات کې وکذالک ننجي المؤمنین دکرنګ موږ نجات ورکو مؤمنانو ته هم دکرنګ موږ نجات ورکو همدارنګ زکریا علی السلام کیسه وا چې هغه بچي وغوښتو سوال وکړو رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثین الله فرمایي دکرنګ موږ کوو دغه خبره باندې زموږ یقین نشته کدا برابر شو نو الله دغه معاملہ به هر چا سره کوي الله دې موږ تاسو سره هم کې الله دې موږ دغه اعتماد برابر کړي د الله طرف نه کمې نشته کمې زموږ طرف نه ده مخکې واپس بقره ته لاړ شي آیت نمبر 50 اول د آیت ووري به دغه تفصیل ووري دا دغه کیسه وا چې څنګه پیدا شو څنګه لاړو د دې کیسه په نورو سوراتونو کې مشته خو ما یو راغسته دي چې بس ادوره تاسو پوه شئ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 وَإِذَا كَلَا فَرَقْنَا فرق بلتون جدائی منگا بیل کلو منگا جدائی راوستلا بکم بتا سباندے البحر دریاب ہر کله چې منگا بیل کو دریاب امشلو دریاب جدائی میرا واسطہ پر دریاب کے فَأَنْجَيْنَاكُمْ نمگا نجات در کو تاسو تا وَأَغْرَقْنَا ومگا غرقل آل فرعون فرعونیان طول وَأَنْتُمْ تاسو تنظرون وَتَقَتَل تاسو قتل تاسو بونانے میں حلاق واقعہ سوا سورہ شعراء سورت نمبر 26 پارہ نمبر 19 سورت نمبر 26 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 سورت نمبر 26 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 داتا سورہ والا سورہ شعراء شلم 19 نمبر سے پارے کے 26 نمبر سورت تے 52 نمبر آیات تے واقعہ دا سوا واوحینا او موږ وحی وکړل الی موسی موسی علیہ السلام ته ان اسر بعبادی چې تد سپی بوزا اس اسرا د شپې مزل ته ویل کی لکه څنګه چې بنی اسرائیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعا دا سبحان الذي اسرا بعبده شپې موږ بوتلو نو موږ حکم وکړو موسی علیہ السلام ته چې زما د بندگان ته د شپې وباسا انکم متبعون تاسو به تعقب کیږي تاسو پسې باغی راځي اتباع چا بس تل نشبه د شپې وباسا فارسل فرعون فی المدائن نقلل فرعون فخارونو کې حاشرین راجم کون کی دندورچان علی اعلان وکړو چې راجم شي دغه موسی علیہ السلام سره د خپل قوم وته ان هؤلاء لا شرذمه قليلون فرعون اولی دا خلق ډیر لګ دي او موږ غصه راوستي دا لګ ډل او دغه نبی اجازه ته وتل وانهم لنا لغائزون موږ غصه کړیو غیظ غضب راوسته د موږ باندې راجم شي وان لجميع حاضرون موږ ډیر تیار او ډیر موږ څنګه خپل ډیر چمتو یو ډیر قهرمان یو ډیر غضبناک یو ډیر تکړه یو موږ سره دا کارو کوم موسی علیہ السلام او د خلک بوتل فاخرجناهم نو موږ وستلاغي د طبيعت رسولګه الله توکل وګورئ فرعون وزي د موسی علیہ السلام د ګریدو د پاره
لخر جمع کوي ټول د موسی علی السلام د وهلو د پاره او الله یو را جمع کوي چې دا ټول وزي چې ته پاتې نشي. یعنی که موسی علی السلام بل وتل او بل وهلا کړي کله ورته یو لک فوج وتل یو وهلا کړي 5 लाख فوج وتل 5 लाख 15 لک نو الله دا یو ورته را جمع کړو داسي یو را جمع کو اعلانونه وکړو را جمع شي. اوس خپل فرعون اعلان کوي چې د موسی علی السلام دښمنی کوو را جمع شي او حقیقت دا دی چې د خپل مرګ دا او د خپل فوج د مرګ لپاره د خلک را جمع کوي. واغه خو یو شان دي کوي الله تعالی فیصله خو بل شان دي. نو مونږه دا وکړل الله تعالی فرمایي دا مونږه وکړل فاخرجناهم من جنات غرو استل اغید باغون و عيون او د چینونا و کنوز او د خزانونا و مقام کریم او د عزت منزلنا بنگلي بادشاہي وا مشر ولی وا پیسې او دولتونو دینه ماده راوستل. کذالک هم دکرنگی و اورثناها بنی اسرائیل هم دکرنگی موږ وارثان کړل د هغه شیونه بنی اسرائیل دغه عزتمن مقام دغه چینو دغه جنتونو دغه بنگلو وغیرہ چې د فرعون فاتبعوهم مشرقین نو ورپسې شو دوی پسې د مشرق یعنی سحر په وخت کې چې کوم وخت کې د مرسترګ خيږي دی وخت موسی علیہ السلام پسې فرعون ورپسې شو. فلما ترى الجمعان ارکل چې وکتل دا ډلې دواړو یو بل فرعون وکتو چې هغه دي او موسی علیہ السلام وکتل چې دادي قال ان اولی اصحاب موسی د موسی علیہ السلام ملګرو ان لمدرکون موږ راګیر کړل شو څنګه مخکې دریاب دی او شاته فرعون راغلو موږ خو گیر شو. دا اوس ګوره د غید ایمان کیفیت ډیر لاندې ښکته ده گیر شو تباہ شو ہلاک شو والا دیکھو دریاب دے اللہ امریکہ راغلا پتر کے زمانے میں لے جائیں گے تباہ شو لڑنو کی دا ایمان کیفیت تے حاصل کی اور جی چا ایمان ہو اللہ مسرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره د یو ملګری غار غ کې پناه غست تصور کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه پکېګا ان الله معنا لا مسرا دے هم نه کنه کیفیت دار چا د پاره دی الله تعالی الله دې دغه کیفیت زموږ جوړ کینو دا الله بیا انسان دې په مزه باندې پوي. بهر حال نو دیول موږ قراګیر شو. قال اولی موسی علیہ السلام کلا دا سندا تاسو شوای چې راګیر شو ان معي ربي ما سر زما رب دې زمونږ رب دې عمل کوي زمونږه سيهدين زرد چې موږ ته بلا روخای فاوحينا نمغ وحي وکړه الى موسی علیہ السلام ته ان درب عصاك الحجر او بحر شتوها بخل همسا باندې دا دریاب اوس موسی علیہ السلام سره نور اسلحه نه وکړه نه پلونه نه ټینګونه نه بلڅو نو بجو همسا خو څو ورته د الله ملګرتیا او الله دا وعده یو ده کنه بار قرآن کریم کې کړی دا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین تاسو کامیاب یې کوم مؤمنان دي ومه کېږي دا حزب الله ده او دا حزب شیطان ده. حزب الله به غالب وي دا زما وعده دا الله بار وعده کړی دا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ما وعده کړی دا مؤمنانو نیک عمل کوونکو سره چې خلافت بدر کومه خو موږ هغه کیفیت یا هغه درجه ته رسیدلی نه یو. دا وجه نه ده چې کني الله نعوذ بالله چرته کمزورې پاتې شوی دی امریکا ته زوره ورده کارته زوره ورده الله مقابله کې څه دی یا زمونږ د پاکستانی قوم یا سیاسي یا د نور خلک دا هیڅ نه دي الله په نسبانه مونږ نشته دلته هغه سي مونږ هغه سي نه یو. بهرحال الله دې موږ تاسو باندې دا حالت د خیر او د خوشحالي برابر کړي. بهرحال نو فانفلقا فكان كل فرق قد فوض عظيم نو هغه اوهلو او اشلد د دریاب داسې ودرېدو لکه لوی غرونه دغه کوم چې روانو هغه الله تعالی ودرولې هغه منځ کې جا او ځای وچکړو او بده الله تعالی فرمایي هغه مخکې راځي چې یا بسا داسې او چکړه ما د ازمکه لاندې خټم نه چې لکه او چا خشکی چې دغه مزل پکې کیږي دا دې خو درې دا او دا بل دې خو او د موسی علیہ السلام لخر پکې پوري شو. وانجینا امونږ نجات ور وازلفنا ثم الاخرين امونږ را اوردول یا مراواستول نږدې مکړل دا ورستونی دې ته نجات ورکو. وانجینا موسی ومن معه اجمعين امونږ نجات ورکو موسی علیہ السلام او د ملګرو ته ټولو ته. ثم اغرقنا الاخرين بیا امونږ هلاک دا ورستونی. ان فی ذلک لآیه کنن پدې کې نشانه ده وما كان اکثر مؤمنین او نو اکثر د دوی نه ایمان راوړونکي یا یقین کوونکي. لږه خبره ده بلم واوري سوره یونس سورت نمبر 10 پارا نمبر 11 سورت نمبر 10 پارا نمبر 11 سوره یونس لسم نمبر سورت ده یو لسمه سپاره ده 90 نمبر آیت ته آیت نمبر 90
وجاوزنا ببني اسرائيل او پوری وستل مونږ بني اسرائيل البحر په دریاب فاتبعهم فرعون نور پسې شو یا تابعداري وکړه په پوری ویدو کې فرعون وجنوده او دغه لخرو بغيا بسرکشي وعدوا او بزياتي سره حتى اذا ادركه الغرق تردي چې غیر غیر کل غر کېدو یعنی غر کې کړه لاله قال نو اولی موسی فرعون آمنت ما ایمان راوړې ده انه بشک شان داد لا اله الا الذي نشتبل معبود نشتبل اله مگر الذي غزاد ته امانت ایمان راوړې ده بي پاغبانی بنو اسرائیلو ما ایمان راوړې ده موسی علیه السلام فرعون چې کله بغیر کې دو شو نو اعلان وکړ چې ما ایمان راوړې ده وانا من المسلمين او زه مسلمانانو نه یم الله ورته فرمایي الان اوس ایمان راوړي څنګه چې ایمان بالغیب مراد ده اوس به اولید الحقیقت د مرګ فرشتي دی اولید او موږ د پاره دا خبره ده چې کله غرغره شي به نه قبليږي دنه مخکي قبليږي مرګ فرشتہ کو دا مرګ حالت بیا نه قبليږي وقد عصيت قبل وتنا فرمانه فرمانی دي کوله دینه مخکي وكنت من المفسدين او توید فسادیاننا نفل يوم ننجيك ببدنك نن موږ نجات درکو تا تستاد بدن ممی څنګه چې اوسه پورې لا پرتا د مصر په هغه کې عجایب ګر کې صد پاره کو داسې لتكون د پاره چې شیت لمن ابو خلق د پاره خلفک چې دا نورستو روان دي آیتن یا ونخا تا موږ د باډي موږ ژوند را او باسو شنو کې حالات شو نو خلق رکشل او د باډي الله تعالی راويستلا او بیا غي ممی ته جوړ کړل اوسه پورې خلک کې ګوري چې دا فرعون دی وان كثير من الناس يكن اکثر خلقنا عن آیات نظم غایتون لغافلون خبر دي د آیات بیا زموږ باندې برابر دی اکثر خلک زموږ دي آیاتونه خبر نه دي کوم آیاتونه د قران د معجزو او د انعاماتو او د هلاکیدو د دشمن اکثر دینه خبر نه دي مونږ داسې کړی دی غي سره دا ورځ چې وا دغه په دا کافی د مخکې بیا دا لسم محرم ورځ وا د فرعون چې هلاکیدو دا ورځ 10 محرم و دا غیبره کې یو دوا حدیث دي یو حدیث دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړو نو دلته يهوديانو لسم روزه ساتله د محرم د لسم نو پښتنه وکړه چې تاسو لسم محرم باندې ولی روزه ساتي نو هغه ورته ویلي چې په دې ورځ الله تعالی فرعون هلاک کړو او دا زموږ د خوشحالي ورځ ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موسی علیہ السلام تاسو نه زموږ ډېر نږدې خپل دی موږ به هم د لسم روزه باندې روزه ساتو او اعلان وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لسم باندې روزه ساتي بیا دا اعلان وکړو چې چونګې په لسم باندې يهوديان ساتي نو تاسو ورته یو بل شامل کړئ نه هم ورته شامل کړئ چې د يهوديانو مخالفت وشي دا نفرت د يهوديانو نه په عبادت کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مخالفت کو او موږ هر شی مغینه ذکو به کو هغه يهوديان یو کې عیسایان دي او هغه د اند لپاره ماډل جوړو هغه نه چلونه ذکو وغیرہ بهر نو چنانچہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کال تفات نشو او لسم دبیو حدیث دا شو بل حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د رمضان روزه فرشي وی نه وي هغه نه مخکې به د لسم روزه ساتل مونږ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې اوس روزه فرض شوی د رمضان نو که تاسو کې چا خوخی نو د لسم روزه د محرم دی 19 او کني نه دی نيسي ثواب نه فیر روزه ثواب ډیر زیات دی یو کال رسنی او یو کال مخکنی ګناونه معاف کړي دا خو دې پورې دا خبره دلته دا خبره زین کې کینه وای چې د لسم محرم زمونږ په علاقو کې د امامانو ورځ یادېږي د امام حسین رضی الله عنه وغیرہ د دې وړه خاص وجه ده اړه خاص وجه ده اصل وجه یو قاسم شیګان ورسره ګډوډ کړی دي روافض او د دین کې ټوله کوتي وهلي دي دا دوه ډول ډېر زیات اسلام ته نقصان رسول یو خوارج او یو روافض بهر حال د دومره د خپل خبرې میډیا او دومره اشتهار وکړو چې عام زموږ خلک هم دا وایي چې دا سم اورد امام حسین او یا د امامان نه دا دین مخکې د معزز او ها دا د ایصال د حسین امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه درجه چې الله په طلا په دغه ورځ باندې هغه مقرر کو د دې شهادت او تعالی تعالی ورکو بهر حال اصل وجه دا چې دلته د دې ورځ کې لږ اختلاف وشتا
دا د عمر رضی الله تعالی د شهادت پر ده هم ده هغه دا غواړي چې هغه اډو یاد نشي په دغه ورځ باندې، بلکې د دې الټ او د اصل غواړي خو شیطان، دا د شیطان کار وي چې کني خامخا په داسې نکی باندې خلک بوخه چې بنیادی نکی ور نه پاتې شي. نو د مړو یادولو نه دی اهمه او یادول پکارم نه دی، منع کړی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم. خو که تاریخ موږ د موسی علیه السلام بیانو یا عیسی علیه السلام بیانو د دې لپاره چې موږ د اغینه سبق واخلو، موږ اغینه چل زدکو، نو دا خو موږ په هر ورځ بیانول دي. نو د عمر د انتانو به موږ هر ورځ په کار چې بیان کو کني په دغه ورځ خو کم از کم خلکو ته خودلې وای چې زمونږ یو داسې عادل او داسې بهترین او داسې عاجز مزاج یو خلیفہ هم تیر شوی دی. بہرحال داسې نور وجوهات پکې. آیت نمبر 51 تراشی آیت نمبر 51 د سورہ بقره. وَإِذَا يَتَّقَوَّ وَعَدْنَا چمغا وعده کړی و موسی علیہ السلام سره 40 ليله د تلويخ شپو. ثم تخصتم العجل بیا تاسو اونې ولسخه عجل سکیته ویل کیږي د غوا بچی تا بچړه چې کوم چې دا ویل کیږي اونې ولو تاسو اني په عبادت مونی ولو خدای مو ورنه جوړ کو، الہ مو ورنه جوړ کو. من بعده ورست تلود موسی علیہ السلام نا وانتم وحال دا چې تاسو ظالمون ظلم کو دا ډېر لوی دې ظلم کو. نو ما تاسو ته ویل ابتدا کې چې د موسی علیہ السلام په دې کیسو کې زموږ د هر قوم مثال ملاويږي، زموږ د بریلیان، زموږ د قبر پرست، زموږ د پیر پرست، دا چې دې سره تاسو برابروي دا څه ور سره یو ټکه برابرېږي چې انسان حیران شي. هغه تاسو ته خیمه اول کو تاسو سورہ اعراف آیت نمبر 142 راوړوي. سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 142 یوسل وصل وختم 142 142. وواعدنا او موږ وعده وکړه موسی علیہ السلام سره 30 ليله د شپو الته 40 دلته 30 نو د شپو واتممناها ب10 او موږ پوره کړل دا دیش په لسو باندې نو 30 جمع 10 40 شوي. فتم ميقات ربي 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون چورور هارون علیہ السلام نمونګه ده بوت لغه میقات غزیتا پوره کړلې رب د هغه باندې سلويخ شپې او اولی چې کله تلو موسی علیہ السلام خپل ورور ته هارون چې هارون وو اخلفني تب زما خلیفہ نائب به زما اصل رسول موسی علیہ السلام وکړه او هارون علیہ السلام هو نبی وو نغې ذمہ دار کو چې تب مشر نائب به زما فی قومی زما په قوم کې واصلح او ته اصلاح کوا ولا تتبع او پیروی مکوا سبیل المفسدین لار د فسادیانو هغه مقرر کو. ورستو واقعہ راځي مختصر غوندې ځان پوي کوي چې کله موسی علیہ السلام د دریاب نه پورې شو فرعون هلاک شو نو دی فارغ شو دشمن نه چې دشمن نه فارغ شو نو الله تعالی انعامات دي ورستو راځي ما تاسو ته ولې د مخفي د ورستو نو الله تعالی دی په دی وادي ته کې اسار شول نو الله برنه د ورځو تنظیم وکړو منو سلوای تنظیم وکړو دا ټول تنظیمات الله تعالی وکړل. دا دی خپل قوم سره اوس لګو او تړي مونږ قوم تعالی ویل دي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها ما باندې رزق در کول دي زبر تاسو رزق در کومه. سورہ هود کې د 12 نمبر آیت کې کوم شروع کیږي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها رزق والا در کوي دا د الله ذمہ داری ده والله کوي. ٹھیک شو زمونږ کار د الله تعالی د دین د خدمت ته دی مطلب دا نه چې تکور کار وغیرہ دا پرې دا نه هغه به کوي خود متاع په صورت کې ضرورتي زندگی په صورت کې او نور کار به الله کوي. اومده کرانګي الله تعالی دوی ته د ټول د ژوند د تیرولو تنظیمات ورته وکړل. کپڑے بھی نہ گند کې دي باډي سره سره به لوي دي کپڑے برن الله تعالی من او سلوار واستول امده غرنګي د سوري تنظیم الله تعالی وکړل وغیرہ. نو اوس د احکاماتو ضرورت چې موږ څه کوو خاطر شکرونه په آزاد شو کته خبره موږ ځین کې پرې وته کنه ډېر لوی سبق ته پکې فرعون خلاص شو قوم بیل شو روزي الله را کوي ارته برابر دي ټیک ټاک دي موږ به څه کوو نو دایته د احکاماتو ضرورت وو. نو موسی علیہ السلام الله او غوښتو چې تراشه کوئی تورته
چې تا ته احکامات درکما. هو به هم د غرنګ زمونږ د صورتحال هم دی. مونږ هغه کار چې د الله په ذمه دی هغه په خپل سر اغسته دی، نو ناکام یو پکې دغه د الله کارونه څنګه کولای شو. او کم کار چې زمونږ په ذمه دی هغه مونږ الله ته پر خو دی، نو الله کینا که الله کولای نو پیدا کول ولې. الله خو امتحانن پیدا کړی دي، کفار الله تعالی امتحانن پیدا کړی دي، دا ظلم مونږ باندې امتحانن کوي، دا زمونږ د مختلف زمونږ تکلیفونه امتحانن دي په مونږ باندې. مونږ وایو الله تعالی امریکا ته وها او دکان به زه چلاوم، الله وایي رزق زدر کومه ته امریکا وها، کوشش کوا، اسلامي نظام راولا، دعوت کوا، قران رسوا وغیرہ وغیرہ. او مونږ خدا سره یو مثال نظر مونږ دا یو کارم نه کوو د الله تعالی رضا لپاره، حتی د قران خپلم نه وایي چې خپل یو وایي د خو کوجه الله تعالی موږ ته څه ویلي دي. بهر حال نو الله تعالی هغه ته دا ذمہ داری واغستا، دا ټول عمر الله تعالی هم دغه سې کوي، هر چا سره الله هم داسې کوي. ته کار د الله کوا. د دې یو مثال درکوم، ډېر مثالونه دي، خو یو ساده مثال تاسو پوښی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي کور جوړاو، نو هغه کې برا یو سورې پر خودمون خپل ژبه کې دارو څور ته وي، تاسو څور ته وایي. پښتنه دې وګړه څه لپاره پر خدا و یا رسول الله چې ما تنور راځي تیاری وی بری راځي ته وي، خاص صحیح ده. بل یو سړی کوټه جوړول، غنه پښتنه وکړه چې دا سورې څه لپاره جوړ کړو، و یا رسول الله چې ما ته د आवाज راځي د اذان، چې ځا اذان واورم دغه چې خالص بند شي. نو بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نور دواړو ته ورځي، خود دغه سورې یا کړکې پر خودل د ثواب ده، او دا ټول عمر د ثواب ورکړي، او دا هغه رسیدل دا هغه ثواب نه ده چې کله ګناه نه و، او هغه ثواب درجه خو نه و کنه چې کوم بنیاد باندې ته جوړ کړو هغه نه و. باندې څه ډیر عجیب واقعي. علی رضی الله عنه روانو یو سفر کې، نو یو ځای کې ضرورت شو، حاجت ورته پیښ شو. حاجت چې پیښ شو نو په یودونه چې زړه خپل سامان دا چاته حواله کړم. نو الته یو سړی ولیدو، دهقانی ولیدو، هغه ته ویلي ته زما د سامان ته لګورا، او هغه کې یو قیمتي کوړه هم و، او زما د سامان ته ګوره زلګ راسي حاجت ته زما. نو حاجت ته خلک یې بوټي علاقه کې کم دي. نو علی رضی الله کافی لري لاو چې واپس راغلو، نو اسړې نو هغه چوکایا هغه کوړه چې کوم هغه پټه کړی و. نو علی رضی الله خاطر په اسبانه بس لاړو، سړې خلاړو حکومتي شی ویوړو ځان سره بهر. علی رضی الله روانو چې کله مدینه ته ورسېدو، نو الته لیدو چې زه وګورم چې تخروغه هغه اخلم ځان ته کوړه واخلم. یو دکان کې ولید مکه کوړه ژوند پرته و. دکاندار ته دا پسو دی وای په 1 دینار، په خامته راکې 1 دینار ورته ورکړو. نو علی رضی الله خندل. نو دکاندار ته پوښتنه وکړه ولې دی خندل؟ وای د سړی ته ما پزړه کې دانی ولي و چې 1 دینار ورکوم، د زما دینار د سړی په قسمت کې وو، خود ځان ته په حلال خو خنکړو په حرام یې الله ورکړو. تاسو پوه شئ په حلال د دنه واخخه نو ورسېد خو مغه دینار چې کوم د حلالي کله او زما په دینار د نصیب و در رسیدو، خود به صبر وکړه، او هغه دینار چې ما د تور کون کې وو هغه په حرام لارې د تور رسیدو. دغه دلته هغه بهر حال د نور ډیر الله دې مونږ تاسو ته معافي وکي. مخکې نور آیتونه راځي، به د ټولو تفصیل ورستو بیا راځي، به ان شاء الله دی واقع باندې هم تاسو پوهیږئ چې واقع دا مختصر چې موسی علیہ السلام الله تعالی بوتلو د 13 شپو د پاره. بعض روایتو کې دا دي چې موسی علیہ السلام یو روزه بیا ما تکړه، نو رسول الله تعالی فرمایي چې هغه کیفیت چې د روزو په ساتلو باندې جوړ شوی وو، هغه د روزې په ماتولو هغه کیفیت را کم شو. نو دیو جنا لس روزي الله تعالی ور باندې نور کې خودي چې دا دیر شي کني تلويخ شي کني وی دیر شو. په دې روزو کې الله تعالی هغه خیر او برکت چولې څنګه چې موږ ته چولې ده، تقوا پکې راشي، نور ډېر زیات فائدې پکې راشي. نو الله تعالی ورته فرمایل چې لس روزي ته نور اوساته. یو دا بعض خلک وایي چې نه دا چیلا او دا چیلا موسی علیہ السلام کړي و، کوئی دور دتلو نو تم چیلا کوا، نو هغه ته تورات ملاو او تا ته ولایت ملاو شي او غټ پیر بشي او تا باندې کرامات را کولاو شي او بیا وتا مریدانی او بیا وتا د ارث چې ورته کولاو شي د شیطان ورته کولاو کی.
دا د الله تعالی دې لپاره نو کړی چې تم کوا داسې هغه کار چې موسی علیہ السلام په شریعت کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې الله تعالی موږ ته څنګه کړی موږ بغاسی کوو او بیا د دې خبرې چې واوري د دې منافقت او د موږ منافقت سره چې برابرۍ نو ډېر خبر سره برابرۍ وای موسی علیہ السلام پیغمبرو او د دې په دې موسی علیہ السلام سره او رسول راضی به کیسه کې راضی خو دنه ګناه وشولا او الله چله مقرره کړلا او دا غیب بنیاد باندې الله دتا کتاب او ولایت هغه درجه ورکړلا دا ولایت د موسی علیہ السلام په مقابله کې خضر علیہ السلام ته ملاو او خضر علیہ السلام ملنګو یعنی منجاور او منجاور درجه د پیغمبر نم لوی الک ولی لوی پیغمبر خدای لوی دی وینا قران کې راغلی دی قران کې څنګه راغلی دی موسی علیہ السلام لاړو د حضرت علیہ السلام لاس نه وای وکړه خو هغه پوی نشو نو دی وجنه هغه بیا ځان سره ونه ساتلو نو دی وجنه د منجور درجه ډیره اوچته ده دي ته وای تحریف او د وای قران کریم کی تعریف کول د کرنګ معاملې یوازې هغه سره نه ده د موسی علیہ السلام سره هم وداسي مخکې تاسو ووري نو نور تاسو پویږئ بیا پاګې باندې چې دا څنګه چلو شو څنګه راغلو څو آیت نمبر 52 اول ووري یو دو آیتونه ثم بیا عفونا منغم عفو کړلا عفا او معافی دي کې فرق تلګ د لفظ معنی ځکه مخکې بار راځي بیا تاسو اسانه سره ځکوي عفو دي ته وایي لکه مثلا دا مجرم دی یا مار دی هر څه د مانی ولې دا څه وبنیو او اوس مې دلته چوکا و غیره سره غستی دیو مرکوم ای نو نه مرکوم دا د مغفرت بتا معافی وای معافی مې ورته خو نیولې خو مې ده نو دا پر حدود عفو وای اړو پرېمه خدای بیا سره مې ذکر ونکو او به مثال دا ده لکه مثلا تاجرمو کو تا باندې پرچا کټ شولا او الته فیصله وشو معاف شو خو ریکارډ کې غستانو موجود ده کړه نو عفو دي ته وای چې اړو ریکارډ مو سزا چې ته یاد نشي دا همدغه دعا موږ په سوره بقره اخر کې الله تعالی موږ ته خدای دا چې واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الله موږ پرېدا موږ ته معافي وکا او موږ باندې اضافي رحم وکا همدغه عبارت دا معنا مې ته یو خاص مقصد لپاره وکړه هغه مقصد دا دی چې د ګيري باره کې الله تعالی حکم دا دی چې واعف اللحى پرېږي دی مې چړای چیرې مو سره مکول پر خدل دا پکې حکم دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په احادیثو کې او په احکاماتو کې بهرحال نو مونږ به تاسو پر خدای معاف مکړی من بعد ذالک ورسته د دینه نه د کارنا لعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکریا ادا کړئ کار څه کول دوی تسخینی ولو مکه په یوم تاسو و اذ ورکل اتینا چې مونږ ورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب په دي 40 دن کې دا چالوې قرآن دې لاړو نو موږ کتاب ورته ورکړو والفرقان دا فرقان یو خپل نوم د تورات یو د نور راغله قرآن کریم کې سورہ ال عمران ابتدا کې راغله او بیان د دې معنی له خاص سره ده فرق قوم کې د حق او د باطل په منځ کې فیصله کتاب عدالت کتاب د اختیار کتاب نو معلوم شو چې قرآنم فرقان ده نو قرآن یوازې د تلاوت کتاب نه ده بلکې د فیصله کتاب ده د قانون کتاب ده څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده نو څه لپاره مې درکړل دا د مدي بني اسرائیل ته لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ دبل آیت مو اوري بیا ټول تفصیل بیانوم ان شاء الله کله توفیق راکړي و اذا ورکل قال چې او علی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم از ما قوم انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو پس انفسکم خپل ځانون سره باتخاذکم العجل تنی ولد سخی سره په عبادت باندې دا تاسو له ظلم وکړو او شک دی له ظلم ان الشرك لظلم عظیم له ظلم دی نو فتوبو بس توبه وباسي واپس راو ګرځيږي الی باری او کوم خپل رب طرف ته باری او د الله نوم د مونږ نه یو نوم دی
ابتدائی پیدا کولو ته ویل کیږي چې څه شی موجود نه یو هغه جوړ کی الله تعالی څنګه چې الله تعالی د ازمکه اسمان انسان وغیرہ جوړ کړ او د دې هیڅ مخکې نمونه موجوده نه و. نو باریونه څه مراد ده دا یو خبره بلم زده عموما څه درسونه کې کومه غدلته ملانه ده کړی هغه نن واوري کم ځای کې چې د الله نوم راشي نوم هغه د مناسبت سره به هغه تفصیل خامخا موجود وي. خو کله زموږ خیال نشي عام تلاوت کې موږ غته توجه نه کوو دا غین لکه مثلا علیم نو البته د علم خبره قهار نو البته د ضرورتو خبره عزیز نو البته د غلبې خبره الله تعالی خپل هغه صفت دې ذری سره موږ تاسو باندې پوي. نو باریو پیدا کون کې دی الله نو مطلب څه دی پیدا ما کړی روزی صدر قوم فرعون مخلاص کړي احسانات ورسره وکړ پیدا مې د عبادت لپاره کړی او لاړ عبادت مې سخی کو سینم خدای جوړ کو هغه عبادت کوي تاسو دا هغه مناسبت سره فقتلوا انفسکم قتل کوي خپل ځانونه ذالکم دا خیر لکم خدای تاسو د پاره دا قتل کول عند بارئکم تاسو د رب پنځ باندې بیا باری لفظ راغی دا د هغه د جوړولو په بنیاد باندې دا بهتره خبره ده چې دا لکه څنګه چې دا یو بوټه کلوي شي نو موږ به دا شاخونه وو ولې دا یا بهتر شاخونه را پاسي دا ونی د پانی پریوزی ولی دغه چې نور بهتري راوځي. نو تاسو کې فساد خور شوه دی او کینسر لګیدل دی دا اپریشن وشي چې دا جسم لګ برابر شي دا اپریشن و دې سره تعلق لري دا د دې آبادی لپاره ضروری ده. بهرحال انه بشک آغا هو التواب ومغتوب قبل انکه ده الرحیم و مهربان ده. نو دوی ته به وبستا اول تعالی معافی وکړه دیتا. اول تاسو تفصیل وره د دې سوره طه کې دا ټول واقع سوره طه سورت نمبر 20 پارا نمبر 16 14 سپاره کې شلم نمبر سورت 14 سپاره کې شلم نمبر سورت آیت نمبر 85 آیت نمبر 85 سورہ طه واقعہ دا ټول واقعہ اوس دې کې راشي چې کوم دې کې پات یا تاسو پوهیما قال اولی الله تعالی فإن قد فتن قومك بشكمغا ففتنه کې واچول قوم دستا ازمائش کې واچول قوم دستا من بعد کورست دتانا واضلهم السامري دوکتل د سامری موسی علیہ السلام تعالی پر موسی علیہ السلام مخکې لاړو د اویا کسان ځان سره بوتلل نو چې کله موسی علیہ السلام لاړو ویا نور وی غدا غدي راځي خو زلګ مخکې راغلم تاسو سره ملاقات می جلدی و نو الله ورته ته قوم گمراه شوی دی شاته هغه چا گمراه کړو سامری څوک دا باقاعده د فرعون د قوم نو ځاني مسلمان شو کړو منافق او د تراغلو د چا موکي کې و چې په څنګه طریقې سره دی ګواغي طریقې نه توس خایمه چې دا د موسی علیہ السلام د واقعو په خپل قوم سره لګ برابرای معلوم شي تاسو ته. بهرحال هغه سامری دوک کړی فرجع واپس راغ موسی علیہ السلام الی قوم خپل قوم ته غضبان اسفا چې ډیر غصه غضبان د مبالغه څخه ډکو د غسینا اسفا او افسوس کوي ورمانه کوي دا تاسو څه غلط کار کړی. قال اولی موسی علیہ السلام یا قوم زما قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا یا وعدنا وکړی تاسو رب تاسو وعده خستا افطال علیکم العهد نو وګدش ولا پتا سمانه غواده ام اردتم یا تاسو دا غواړی ان يحل علیکم غضب چې را دي شي پتا سبحانه غضب د الله ولې د الله غضب غواړی تاسو دا څه کار تاسو دا ولې غلط کار کوي من ربکم درب طرفنا فاخلفتم موعدی بس تاسو خلاف کو زما د وعده. قالو دی قوم ورتولی ما اخلفنا موږ خلاف نه کړه موعده کستا د وعده بملکنا په خپل اختیار باندې ولکن لیکن حملنا اچول شی په موږ حمل بار ته ویل کی بار اوچت کړه په موږ باندې اچول شی بار اوزارن زینت سامان اوزار من زینت القوم زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامري ومنغه وګرځاو هم د کرنګي سامري اچل جوړ کو د اغه اول دا ووري فاخرج لهم نوراوي وستل دوی د پاره سامري عجلا يسخه بکړه دغه بچي جسدن چې باکده وجسوا له قارن چې هغه باکده आवाज وکاو داسې به هوا ته ونیو نو چې هوا به دی خونه نو خپل داسې ورته کلاو او جوړ کړی و شاته نه کلاو جوړ کړو نو چې هوا به کړه دا با داسې आवाजونه وکول
نو دغه تاسو خدای دی. بهرحال مخکې واوري او ویلی فقالوا هذا الهكم، ندی ویلی دغه استاسو الہ دی و الہ موسی او د موسی علیہ السلام الہ دی. فنسیا غیر کړی دی د موسی علیہ السلام چلاو تاسو هیر کوي، خدای هیر کړی دغه تاسو خدای دی. زمونږ د باباګانو د جدي څه وایي او د اندوان چې د بوتانو د څه وایي، دا کله خبره ده. دغه اندوان غوانه څه وایي او اندوان پردا دا خو بس کافر دي مشرک دي. زمونږ د خپل وای دی بابا سے تلاړ شي سکیږي، دا د زیړی بابا ده، دا سمدستی بابا ده، دا ټک پټک بابا ده، او دا د لیوانو بابا ده، او دا بل یو نو بابا مې یو ځای کې ولیدو مهره د کمر خو نه جوړي څنګه جوړيږي، وای دا د سپونی بابا ده، سپونه د کې سپونه داخل کیږي ورسره، او چې وای رسیږي وای आवाज اوري او کیږي هو په هو ان داله تعالی اسید موسی علیہ السلام کې سیم ته نه بیانې، دا اسید نه بیانې. هغه خو بیا موږ د یو شکل خو موږ خو شکل هم ورکړی دی د قبر باندې بره ناس دي او سجدي مرته کوو. نن چا یو کلیپ را لګلو دلته ټول ګوري نه کړي، تاسو ته خودو چې باقاعده هغه شیخ عبدالقادر جیلانی باندې چې هغه کوم سجدي لګي او کوم هغه ته سوال او زاری کوي او کوم مهنت کوي چې ته رسیدلې او موږ بهرحال دا ټول ډیر عجیبه صورتحال دی. خو هغه سره دا بالکل برابر والے دي زموږ او دا هغه ایدر برابر والے دي. نو دا تاسو برابر وي ورسره مخکې نورم وضاحت کیږي، هغه بل تاسو اورئ بیا تاسو اورئ. افلا يرون وصل دلیل سره جواب ورکړي، آیا دوی ګوري نه الله يرجع الیهم قولا چې خبرې نه واپس کوي دیتا، یعنی دوی د سخیته وای رمادت شه قبر ته وای رمادت شه او جواب نه ورکړي. دا دې ته ګوري دي کې عقل نشته دومره چې دنه غواړي بیا او بیا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، او نه دې ته د طاقت لري د فائدې او نه د نقصان. نفع نقصان خدای الله لاس کې دی. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، الله نقصان در کې نو څوک نشي لري کولای او هغه فائدہ در کې څوک یې سره ولې نشي، او ته دین غواړي. اته دومره کم کل دی الله فرمایي ولقد قالوا بشك ویلی لهم دوی هارون علیہ السلام من قبل دین اولانه یا قوم ازما قوما انما فتنتم به، تاسو پاس مایش کیا چولی شی وی د سخی سرا، وان ربکم الرحمن، بشک رب دستاسو خو رحمان بادشاہ دے، فتبعونی زما خبر امنی واطیعوا امری، او زما اطاعت کوي، زما د حکم اطاعت کوي. تاسو د سخی سرا الله اگر جا چولی ازمائش کیا چولی دا ایس نشی کولے، او دا ازمائش تا اسی پتہ نہ لگی، دا څنګه پتہ لگی؟ دا چې کله تاسو ورور پلار خزه بیمار شي، ډاکټران استری شي، شفای نه کیږي، دته بتا ته یو سامری راشي فلانی بابا سے ته بوزا دا چې بوزي ودا حقیقي، نو دته امتحان شروع شي. څنګه چې هلته هغه د بچی ژوند ګوري، هغه ژوند ګوري چې بابا سره ته بوزم نه خوکیږي او کنه بوزم نو مری خدای چې ډاکټرانو په جواب را کړی دی، مدت وای فتنتم، تاسو په امتحان کې چولی شي وی. یو طرف ته مرګ شي، بل طرف ته دغه ژوندۍ او ژوندۍ درته وتړي، دغه هر څوک چې د خدای الله نه چې علاوه ده، چې الله نه علاوه ده، نو دلته سره بیا ایمان به اوخوځيږي یا به دې فیصله نشي کولای، کاروبار نه چلیږي. ډېر دعاګانې مو کې نفلونه مې وکړل، څه مې وکړل، داونه شو یره فلانی کې سره تعویز کوي، واو دا چې زبردست تعویز دی کنه، د دکان به څو رواني کولاوي، نو دلته خو دا کار نه چلیږي. نو دا پازمایش کراولو، انما فتنتم دک خبره ده. دا هر یو آیت ما تاسو بار ویلی، دا صرف توجه لپاره دې لپاره نه چې تاسو پوهیږئ نه، په توجه چې تاسو بار کیږي نو الله دا سه په ډیر شنو کې موږ آزمائش کې اچي. خاص کر د نوجوانان وادي نه کیږي، نو چې چرته تعویذګر ته لاړ شي ټول نړۍ بدایي، ټول نړۍ باندې دلته تعویذ الته کوډي کار خو ما کیږي چې کوم الله کوي، انا بدل نه کیږي نه بل څه کولای شي. کني موږ به ایمان خطا شو، لا حول ولا قوه، چا طاقت نشم څه حل کېدلی شي د الله تعالی نه بغیر. خبر عقیده خو خراب شو، لکه څنګه دوی بدی باندې و. قالوا ندی ورته جواب کې ویلي هارون علیہ السلام ته لن نبرح علیه عاکفین، دا موږ نه پریدو، موږ به اعتکاف کوونکی یو، په دې اعتکاف کوونکی ناس ته ویل کیږي،
منجور ته ویل کیږي یا سوال چې غواړي چې تکین د عبادت په بنیاد باندې غته ویل کیږي دا چیرې چې په قاعده ته ویل کیږي اعتکاف یو د کې ناز د عبادت په بنیاد حتا يرجع الینا موسی تدې چې واپس چې موږ موسی علی السلام قال یا هارون اولی موسی علی السلام اے هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ولدي من نکړ چې دا کله زما قوم گمراه کېدو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام نه پوښتنه کوي ګوري هغه عمر کې مشر هم دی خو هغه باوجود هارون موسی علیہ السلام دی وخت کې د مشروالي احترام نه کوي بلکې ګیري نه نیولې دی ګیره ولس دوړ نه نیولې سره کاږي هارون علیہ السلام ولی ځکه چې دلته حکم د الله مات شوی دی دا د الله د حکم هغه عزت د موسی علیہ السلام په دی کې ځان کې هغه ته دا خلیل نه مې روډ او دا مشر او دا خیر دی او دا خیر دی او دا د الله احکامات د پاره هم د کرنګي وي چې کله د الله حکمي دا د بل چا خبره هیڅ ورته نه کاغه ارڅ کولی نه ها الا دا چې الله حکم لکه مثلا د خاوند خبره ومنه ولی ځکه چې الله ویلي دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي پلار خبره ومنه ولی ځکه چې الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي استاد خبره ومنه ولی ځکه چې الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د الله د خبره مقابله راځي نبی ابي نه مني بیا فرمایي الله تعالی مخکې الله تتبعني افعصيت امري فزما پیروي نه کړې نه فرمایي وکړه زما د حکم قال اول هارون علیہ السلام ابن ام ای زما د مور زویا دا ډېر د مینې ټکې ده لکه موږ یو ورا ته زما وروري ته زما خپل ته زما نشدي ته ولې دا څه کوي لا تاخذ بلحيتي منسا غير زما ولا براسي او سر زما ما سر نو دي غير نه منسا اني خشيت زيردم ان تقول چې بیا بتوای فرقت جدای دي راوست بین بني اسرائيل په مند بني اسرائيلو کې دغه چې نیمو منلا نیمو نه منلا نو چې سختی می کوله نو د منون کو بزمر کړوي یا بدادات وړل شي وي ولم ترقب قولي نو دا زما خبره خو دې منلا ټول خو زما خبره منون کې نو قال نو خبره خو ته موسی عليه السلام ته ولګیدا نو الله سامری راولیو فما خطبك يا سامری تاسو چلې سوال دې ولی دا دې ولی وکړ دا خلک دې ولی بدی هغه باندې اخته کړل بدی سخی عبادت باندې اوس داغه چل ګوره هغه دغه يهودي شیطان دې چل جوړي قال اولي سامری بصرت بما لم يبصر به ما ولد الاغشي شنو ولد النورو فقبضت قبضه من اثر الرسول نمر واغست يومته نقش قدم د رسولنا وای کله چې مونږ لاړو دریاب نه پوری شو نو چې کم اسر غلو د جبرائیل علیہ السلام او موسی علیہ السلام د ځان په روانه وو نو هغه اسباب چې کم ځبانه قدم یخدو هغه لاندې مواخشین کیدل ما هغه واخره واغسل تبارک د پاره او هغه په دې سخی کې واچول نو دا مبارک شو دا مبارک شو نو خار راوړه کربلانا چې برکت ولې شي یا مال غراوړه د بابا سه په فلانی پیرنا بیا چټا چې برکت ولې شي یا دا غرنګ نور شي نه څنګه کم کو امدک اوس د بلې طریقې سره د خلک دوکه کوي د بلې طریقې سره خلک دوکه کوي د بلې طریقې سره بهرحال د دې به نور تفصیل دی وقت مختصر ده نو ما دا چلو کو فبنبستها وكذلك سولت لنفس ما دا کارو کو د تجارت شیطان ما ته کړو دا کار ما ته خسته کړو زما نفس قال ان اولی مړ نه کو سزا ورنکو داسې سزا ورکړه چې هغه سزا نمونه جوړه شولا فذهب ذا فان لك في الحياه ان تقول لا مساس تا د پاره په ژوند کې اچوت وی د ضربتي چا لاس ولګو نو تبه به ډیر شو تبه ورته ولګیدا او دا سربو د تبه نه چې چا لاس ولګو نور به ډیر شو اواز روایت کې دي نه خارق تو ور باندې چې چا لاس ولګو نو خارج به نور زیات شو بهرال نو چې څوک ورته یکدم مخکې به چیخي ولا نږدې رانه شي نو الله داس یو بدترین سزا ورکړه قال فسوف ان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي نو موږ به خلاف نکو دا خو دنیا سزا ده هلته به شدید ترین سزا وي اوس د اخیری آیات اور ډېر بهترین دی دا ځکه الله دې موږ تاسو په دې پوي کی وانظر الى الهك اوس د خپل
دی خدای تماشا کوا، دا د بوت دا د سخی وګورو د خدای ته، دا تا چې کوم ځان ته جوړ کړی دی الہ ته، زولت علیه عاکفا چې ته دی باندې ناس وي دنه د خدای جوړ کړو، لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم، مونږ به دا اوسوځو بیا به وګرځو په دریاب کې، نصفا په لری ورته سره دا به مونږ وګرځو. ولی عبادت شوه دی، ګنده شوه دی، سخا شوه دی، سخواله دی، د دغه سخواله دا اډو استعمالومه په غریبانو کې ما استعمالومه، په هسپتالونو کې ما استعمالومه، لارې په مجوړه، دریاب ته انداسې وګرځوا چې هغه ایری دومره لري لارې چې هغه نه څوک پیدا وانه کړي. او مونږ دغه مقابله کې دا ته دربار ته لاړ شو وګوره چې څومره وريجي مونږ خورو او څومره دیګونه پخېږي او څومره په خوندې خورو، حالان کې د حکم دا د خنزیر سره یو دی الله تعالی بیان کړی، ما اوهل به لغیر الله، هغه الله تعالی غي سره یو دی، هغه یو سره مشابهت ور کړی دی الله تعالی. او موږ خورو حلالم ګړو، د تریامي خورو، مونږ کور کې خوراک کو حرام دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړی درې ورځې پورې، او بیا دریامي ته بهانه جوړی کو. دا ټول د خېټي جنگ دی او خېټه د پاره دا کارونه دي، خوبونه دي، الته خوب ګوري او دلته خدي دی هغه ویری، اول ته به د چرګ ورته پوښ کړی شوی او پلانې. نو چې کم شي شرک وکړل شي د الله سره هغه پتا درجه ورکړه، دا په استعمال کې هم نه راولي، دا اوس وځي او داسې به اوس وځي، حالانکه دا سنو سره ضرور او دا نه کېدل چې ګنده قیمتي شی دی او زما د قوم غریب دی، نه دا شرک دومره کبیر شی دی، کوم دومره بدترین شی دی دا شرک چې هغه شکل دی نو ورک شي دی. د دې به نورم له احکاماتي بهرال نو اوس خلاصه بیانوي، انما الهکم الله، بشک خبره دا د بل نه ده، الہ د تاسو دا خو الله دی، الذي غزات لا اله الا هو، چې بل مددگار نشته سوا د هغه نه، ځکه چې الہ منه می تاسو تکړی و مشکل کشا، حاجت روا او معبود او داغه ته اوازونو کوونکې چې څوک مدد ترازی نو هغه به غواړي بل څنګه ته ولې غواړي. وسع كل شيء علما، او لوی د هر شي کې علم الله تعالی علم د هر شي نه علم. د آیت تر تشریح پر کومه فقتلوا انفسکم، دا د صورت حالو چې الله تعالی ورته فرمایي چې مړ کړي. نو دې کې چې کوم خلکو شرک کړو هغه ته رسول موسی علیہ السلام طریقو خدا چې چا شرک کړی دا کینه وای، داسې کینه ول ټول، او دا غي خپلوان ورونه تر زمان وغیرہ دی او تبره او درول توري او چاړي او تلاس ورکی، الله تعالی سورې راوستو او تور تیارې جوړ کړه او بیا ورته ول چې مړی کوي. اوس نو بیا دا چا چې شرک کړو دا قتل کړل، چې کله دا قتل کېدل تقریبا 70,000 کسان د دې مړ کړل شول. دا د مرتد سزا وا او دا سزا زمونږ دی امت لپاره هم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری او مسلم حدیث ته، چې یو مسلمان چې لا اله الا الله ویلی وی دا نه قتل کوي الا درې صورتونو کې، یو دا چې قتل کړي وي، یو دا چې شادي شوده وي، زنا کړی وي، یو دا چې هغه اسلام نه وړي، مرتد شوی، د مرتد سزا قتل ده. الا دا چې معافي غواړي، معافي کوم ټول متفق نه دي علما کرام، په بعضي وایي چې نه معافي غواړي نو معافي ورته ملاويږي، نو دا د مرتد سزا وا، ځکه دا د ایمان نه بعد مشرک شوی وو. خو چې کله ډیر زیات مشول نو هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام دا سیټ کې ولاړو، هغه الله ته دعا وکړه چې الله تعالی نور معاف کا. دا قوم ډیر تباہ شو، ډیر زیات خلک امر شو، نه الله ورته معافي وکا. نو الله ورته جواب کې فرمایل چې ما معاف کړل او سره معاف مې نه کړل، دا کم کسان چې مشول دوی ته بزد د شهادت درجه ورکما. دا د موسی علیہ السلام هغه قوم سره مینا و، دا د داعی مینا وی خپل قوم سره، داعی چې خپل قوم لپاره بدینه غواړي، خیر نه کوي. دغه سوره یاسین کې چې کومه قصه ده، حکم سره چې د پیغمبرانو ملګرتیا تراغلو نو دې مړ کو، نو چې کله مړ شو نو الله عزتمن کو دے، نو الله تعالی د دې مړی کې سکړه ده چې کله دې مړ شو نو بوله قاوله یا علی تقوم یعلمون، کاش زما قوم ما باندې پوښتنه جزاء الله تعالی څومره عزتمن کړم او تاسو څومره غلط کار کوئ. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي